بیماری وینا بیمار نیما توڑے والا روبا بولا او سیدھا دا سیدھا دیر پا قلارم مزا دادا تکبر نقلا چیتا پناز و پنکلو سر قدمون اخلی او زی عمر رضی اللہ کو تنبیح ورکا چیتا تکبر وشان و تکبیر وشان وزا تکبر اللہ تعالی امر کی فرمائی وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا او چکلا تدین نیک بندہ جاہلان سرا بادشی او اگی سر خبر اتر راشی نوی امینا خاموش او داغی نظام محفوظ و ساتی کہ اسی ندیم گناہ کرشی یو بندہ دے ستارو جلا تا سر جنگ کئی تا تسپیدری ہوئی او تو تسپیدر ہوئے او تو تبدرد ہوئے استارو جنگ خراب کرشتا ستارو سواب کیم کا میرا نوی زمانہ نیک بندہ چکل سر سباس کئی او سب جنگ کئی او سب سر خبر اتریالی نوی دی داودا ددی وجه چوشی چی اللہ پاک سے بات گناہ دیشی وینا زمانہ نیک بندہ دنیا مصیبت اور دنیا مصیبت دینا امام کے وقت فرمائیں والذین یبیتون لربهم سجدا وقیاما او زمان ایک بندگان کی آغا خلق دی چوی تشبیل ونمائی او تشبیل عبادت کی شپتا مغلط کی ندیر قیام اللیل ترا پاس تشبیل خوب پرین کی کوئی بستر پرین کی کوئی اپنی بستر پرین کی تو گرمی نو تمرا پاسی Start
إسراف نكل ولم يقتروا أو نوي تنجيكل وكان بين ذلك قواما أو نتيجة يمسك كما لا تعلم علماء الإسراف ستوي إسراف تألا ومعصيته أو فنا فرمانه اجتماع خرشكي بديت إسراف إسراف تألا نافرمانه के मुहद्दिसीन और मुफस्सिरीन लिखी कि अल्लाह नाफरमानी के वबारे किताब को माल का सुना था इस्राफ योजे किस्सा कम माल लगी और आगे तो ज्यादा खर्च सब गुजारा पहले को की के और ढेर खर्च के ना इस्राफ और तकदीर से तो इफ्तार उलमाई की चिकम से कि अल्लाह ताला हुक्म करे चिदर तकबल माल खर्च कर और अल्लाह रज़ा लेके और ताल तंगीरा करे वो बोल के शुंतो के और अल्लाह रज़ा पारा दा अगला गवल से के माल ले अगर उस्ता औलाद वाले में जका चिस्ता औलाद का माना फकत खर्च करेगा हलाल नफका और हलाल रोजी और इधर क़यामत को रफ़ा दगम मीज़ान पतले के तले लिखी कि उस्ताद सवाब को तब अचूल हलाल रोजी की गठन फजीलों से लिखी हुसूल रिज़्क़ हलाल इबादत हर कोई हुसूल रिज़्क़ हलाल इबादत है दा गलत दा रिज़्क़ गठन दा हलाल इबादत नहीं दा हलाल रिज़्क़ गठन दा इबादत तबे आप लोग बार दे दल्ला सोशलो और पर बिंदु सौलू के लिखी हुसूल रिज़्क़ हलाल दा रिज़्क़ लाभ के वजीर हुए चिता हलाल रिज़्क़ को दा इबादत और रिज़्क़ को हराम हो दा इबादत नहीं मुदरस गठन इबादत नहीं हलाल रिज़्क़ गठन दा इबादत ताज खत्म हो कोई बच्चों बांधे और कोई माशूमानो कम फराक करे दे हां अपने अहल अयाल और अपने मोहब्बत को फराक करे खुदा मस्तारा पर सवाब से और दे के अलावा नूर दीनी कार में सुन रहे जुमातुन की मदरसी की तलबा की उलमा की किताबों की लाश में जोड़ पड़े गुजर में जोड़ पड़े कोई निका दस्ते पंप में लगा वाले दस सुमरा आमाल भी जुमात की चार पकीले बुले कोड़ा बिस्के ताकू लेगा तो कब तक कि अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाए समा लगा वाले उसेरी और बागे की तो सवाब मिला भी अल तबी को नहीं समाने पर निगाह मिला न इसराफ नहीं और न तकदीर के चिकम से दला कबल नहीं अल्तमे लगे और चिकम से दला कबल भी इस हमारा नेक बंदा लगे फरमान और जब हम फरमाए तो हमारा खास कर मिलान छी والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ودي ما صار شريك لجوړ زکه شرک ډېر لوی ګناه ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق أو أن حق قتل أملك ولا يزنون أو نرفع شيء رزقي في زناكاره وكاره وفي فرمائي ومن يفعل ذلك يلقى حقاما وشادا كارونه وکړه هغه ګناه ته نږدې شو هغه ته به سزا ملاوي الله یې فرمایي یا رب زمانه بندگان چې دا نیک اعمال دي کو چرتا بنده دي کافر دي او هغه ایمان راوړ او بیا نیک اعمال دي الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا توبه وستا الله تعالی ما ته رجوع کړه او توبه وکړه
تا ته رجوع کوم او په میلمانتیا دې معنا تېر شوي ګناهونه ومنه وقت موجوده په دې موجوده وخت کې چې کومه ګناه کې مبتلا یې هغې نه به ځان وباسي د ګناه نه به لاس لرې کړې په وقت موجوده کې به هم ګناه نه کوي او ویې منه باقیمانده ژوند به ښه تېروي باقي چې ستا کوم ژوند را روان دي هغې کې به ګناه نه کوې هغې کې به نیک عمل چې کوم مسلمان دی او هغه داسې توبه وایسته الله پاک وایي چې دې ما ته رانږدې دی او ده سره زه محبت ساتم ان الله يحب التوابین یو بنده دی ډېر د یو مسلمان یې ډېره نافرماني وکړه ډېر ظلم یې پرې وکړو هغه ته وایي ما معاف کړه وایي معاف به دې کړم خو مخکې له به نه راځي الله رب العزت وایي وایي زما بنده ټول عمر ګناهونه وکړه راشه ما ته توبه وباسه دغه شرایط پکې وساته او څلورم شرط خو د مسلمان حق د باندې و حقوق العبادو نو علما وایي څلورم شرط دا دی حق به ورکړې بیا الله پاک ته ته سپین وشوې سپین باز شوې نو الله رب العزت وایي دا بنده چې راشي یوازې محکوم نه ویحب التوابین وایي زه خپل محبوب بنده جو او د ده په ګناهونو د عفو قلم راکړه قرآن کې وایي واولئک یبدل الله سیئاتهم حسنات وایي د ده چې کوم ګناهونه دي هغه زه په نیکو سره بدل او بخښنه به تمام محترم الله رب العزت څومره رحمن رحیم څومره کریم ذات یو بنده دی کافر دی ایمان یې راوړو ګناهونه یې ټول په نیکو بدل یو بنده دی مسلمان دی ګناهونه یې کړي توبه یې وایسته خو مخکې اعمال نیک کوي د ده ګناهونه په نیکو بدل نو چې موږ الله رب العزت ته توبه وباسو د روژې یا به اخرې یا به سبا اخرې شي اخرې ورځ ده په دې کې هم د چا بخښنه ونه شي او څوک توبه ونه باسي نو د هغه به بیا جنت کې ګرځي چې موږ الله رب العزت ته ځان نږدې او چا چې توبه ایستې ده الله داسې صفا کړی دی چې خلک یې ورته حیران کړي د عمر رضی الله عنه دور ولا روان امیر المؤمنین دی یو کس دی د یو یهودي د کوره ووت مسلمان په لاس کې ورسره د شراب بوتل عمر رضی الله عنه چې وکتل هغه ولیدو دی چې ور روان شو هغه در څادر کې هغه بوتل وغوښتو او په ترخ کې متحال عمر رضی الله عنه ورغی په دې طرف کې څه دي وایي څادر دی وایي په دې څادر کې څه دي وایي بوتل دی وایي په دې بوتل کې څه دي وایي په دې بوتل کې شوده دی وایي په دې طرف کې دي ولې نیولي وایي ګرم خو شراب د شرابو بوتل د یو یهودي د کور نه راغیستی او دې مسلمان او په طرف کې د هغه د ایرې ورکړو عمر رضی الله عنه ورته لیکلي وکړه هغه ډېر یېرېدو چې رئیسو یې بوتل لاندې وغورځېدو هغه بوتل کې سر ته کولو شو او د هغې نه شودو پیدل او لوګړې وه دومره ګرم عمر رضی الله عنه حیران شو چې ده سره په لاسو کې ما د شرابو بوتل لیدلی او دا شودلي او هم دومره ګرم هغه ته یې مې داسې ما ولیدل چې شراب هغه ورته وایي چې کله تاسو زما وړاندې را روان شوې وایي ما په زړه کې وکړې چې یا الله نن مې معاف کړه توبه مې ده بیا به زه په ژوند کې شراب نه څښم عمر رضی الله عنه ډېر حیران چې شراب بدلېدل په شودو باندې دا کوسۍ ده خو زه حیران دې کېم چې ده وایي چې دا ګرم دي او ما په ترخ کې پټ کړي هغه قشان الله ګرم لوخړې وه تمام محترم نو دا د الله
قسم کیږي تکوینی او تشریعي د الله د مرضی مطابق الله چې څوک وړي کوي خو الله پاک انسان له عقل ورکړي نو مفسرین دې ته لیکي چې دا انسان په خپل اختیار سره دا کوي ما کړه باندې دا وځو دا الله د رسول په طریقه کوي ما کړه قابلیت گاونډي سره به زه د الله د رسول چې څنګه یې هغه شان معامله هغې سره به هغه شان معامله نو وایي زما د خاص بندګان چې دي دوی په هر حالت کې زما د مرضۍ مطابق کار ځکه الله رب العزت په قرآن کې تعریفونه چې موږ د توجه هر کې د عمر رضي الله عنه دور کې قات راغلی سخت قات کې مدینه منوره کې او په مصر کې ابو عبیده بن جراح رضی الله عنه گورنر عمر رضی الله عنه هغه ته چې کله دا قات راغی خلکو فریاد شروع کړو غلی راڅرګنده شو ځکه باران نه کېدو عمر رضی الله عنه لاړې ابو عبیده بن جراح رضی الله عنه ته پیغام ورکړو چې دغه څومره بلده تا سره راولېږه دلته قات سالي ته د مصر هغه ته پیغام راولېږو چې دومره روښان درولېږم دغلو چې یو سر به لغت کړي یو بل به دلته ویلي رارسېدم دغه ټیم کې د مدینې منورې نه ډېره فاصله کې یو بانډچي و اعرابي و په بانډه کې اوسېدو یو سیټ ته هغه وایي چې ما سره یو بزه ده او دا بزه داسې مو پرېږدم نو مري ځکه قات دی او دلته نه به لاړ شم مدینې منورې ته عمر رضی الله عنه دې خلکو ته به څه مال ورکوي مال به به راکړي ټیم به پاس کېږي دلته بزه مړ شوه نو هغه بزې چې ده هغه یې هغه ټیم اعلانه چې هغه یې اعلانه کړه نو د هغه بزې نه سپینې اوبه روانې وې او ټینه طلا کړه دونه مشکسالي وه قات و دا باندې چې حیران چې الله دا په موسی عمل دي او دا موږ دې حد ته راورسېږو چې هغه بزه کینه هم ختمه شوې ده په دغه ټیم وایي ده باندې برکالي راغله چې موږ شو پیغمبر علیه السلام وسلام ورته راغی وایي ورشه او عمر ته وویل چې په تا څه وشو ستا هم دومره حوصله ده نورې خبرې ونه شوې صرف یې دا ورته وکړو دی راغی هغه رامنډې وایي په څو ورځو کې راورسېدو مدینې منورې ته د عمر رضي الله عنه تپوس یې وکړو چې کله دروازه وډبوله هغه یې ډېره زیات تیزه وډبوله عمر رضي الله عنه ډایرکټ راپاڅېدو کور کې ورته وکړي دا څوک دي دومره تیزه دروازه وایي دا چې هر څوک دی وایي حادثه پرې خرابه ده چې کله راووتو عمر رضي الله عنه دروازه کولاو کړه دا بانډچي به ارامي ولاړ دی وایي زه راغلی او رسول الله صلی الله علیه وسلم ما ته وویل چې ورشه عمر ته ووایه چې په تا څه وشو ستا حوصله څه شوه عمر رضي الله عنه ډېره زیاته او ډېر زیات یې وویل چې ما خو د الله او د الله د رسول په دې رجوع ابو عبیده ته کړی مصر ته ما خو د الله ته توجه پکار وه مسجد نبوي ته راغی روضې مبارکې ته راغی او دوه رکعته یې وکړو او ډېر زیات یې وژړل چې الله ما نه خو ډېره خطا شوې ده ما نه به ته وخپې او ستا رسول هم رانه خفه ځکه چې کله قات راشي څه مصیبت راشي نو یې الله ته به رجوع کوي ما خو مصر ته پیغام ولېږو چې ما له حلال ولېږه او د دې نه پس چې ورکړه عمر رضي الله عنه دا دعا وکړه او دا ژړا او فریاد یې وکړو نو علما لیکي وایي تاریخ لیکي چې دا ورځې داسې را روانې وې چې په چوکۍ څوکۍ او منډې وې او مدینې منورې ته نو وایي دې فرشتو لا راشړلې وایي خلک ورته کتل او وریځې راغلې او ډېر ناشنا باران او ټوله مدینه منوره کې ښکلې زرغونه وشوه او ټول خلک ډېر خوشحالې زما محترمو چې موږ هر کار چې الله ته وکړو موږ باندې به تکلیفونه هم راځي مصائب به راځي خو موږ
زموږ د الله د توبو ورځي او ډېر استغفار ووایو او د اختر شپه دا په غفلت کې نه تېروو. حدیث پاک کې راځي ابو امامه رضی الله عنه د نبي علیه الصلاة والسلام روایت نقل کوي وایي من قام لیلة العیدین محتسبا لم يمت قلبه يوم تموت القلوب. وایي تاسو د اختر په شپه عبادت وکړو د دواړو اخترونو په شپه نو د دې زړه به په هغه ورځ نه مري په کومه ورځ چې به ټول زړونه مري چې کله د قیامت ورځ نو هر زړه به ډېر زیات پریشان وي چې الله د دې نه مرګ ښه دی چې موږ مړه وي او زموږ ژوند نه وي نو په دغه ورځ به دا خلک چې کوم بندګان مسلمانان د اخترونو په شپو کې عبادت کوي او نفل کوي د قرآن تلاوت کوي وایي په دغه ورځ به د دې زړونه پیغمبر علیه السلام موږ ژوندي او دوی به خوشحاله او په دې به ایراني نو د اختر شپې ورځې روانې دي چې موږ الله بندګي او د الله عبادت او اخر کې د مسایل ما بیان کړي دي د اختر نه مخکې صدقه فطر ورکول ضروري خلک نادار خلک نو چا نه ورکړ او پاتې نو هغه د لیکل نه د دې په داسې مثال چې نور پیژو سړی موږ کوي حتمی چې نه د اختر د موږ نه پس دی د اختر نه مخکې څنګه معاشره کې غریب خلک دي او تا بچي له کپړې کړي دي ته بچي له شیریني راوړې نو د هغې پتا یو حق دی چې هغې بچو له څه وایي او خپلو بچو سره د اختر په مینه او په محبت او خوشحالۍ سره دي نو سرسایه دا په چا واجب ده دا په آزاد مسلمان او صاحب نصاب باندې چې چا سره د ضرورت نه زیات کور کې سامان او هغه 50,000 روپیو ته رسي ضرورت نه زیات سامان نه ټول کال کې ستا حاجت ورته نه وي دومره لوښي درته پراته دي چې ټول کال کې ته نه رالېږې دومره ډېرې کپړې دي چې د 40 نه راوړي ټي وي دی پسیار دی ډش دی سی ډي ده دا ټول د ضرورت نه زیات څیزونه نو دومره تقریبا 50,000 روپۍ جوړېږي یا یو سړي ته د اختر نه مخکې 50,000 روپۍ راغلي دا صاحب نصاب دی او کور کې اوړه ګوړې شته د هغې په ورځ ګزارې کېږي او تفریح شته نو روټي کپړه مکان نه شته او د دې نه علاوه پیسې دي یا د ضرورت نه زیات سامان دی نو آزاد چې سړی آزاد ټول آزاد دي سبا علما نشته مسلمان او دریم صاحب حساب 50,000 روپۍ چا سره یا سامان نو دې به سرسایه ورکوي د خپل د طرفه د خپل نابالغ اولاد د طرفه ورکړي لازم او واجب ده د ټول د طرفه ورکړي شي باجوړ کې ماشاءالله خلک د ټول کور ورکوي ډېر غریبانان هم سرسایه ورکوي حدیث کې راځي وایي دا د دې دپاره بهتره د دین هم ورکوي خو لازم په غریب نه ده چې زه قرض راوالي د بل نه او چې زه سرسایه ورکوم یې 2,000 روپۍ قرض راکړي دا ټیک نه ده سرسایې دپاره غریب سړی د بل دپاره سپی نه چې وس یې نه کېږي نه دی ورکوي او چې وس یې کېږي ګزاره ده 100 روپۍ کې د یو سړي سر نو دا دې ورکړي نو چې کوم نابالغ افراد دي د هغې په مور پلار باندې لازم ده چې پلار به د هغې ورکوي دونه خپل علما لیکي چې کوم لیونیان دي او ماشومان دي او ډېر مالداره دي د ماشوم خپل مال یې بعضه وخت د پلار نه ورته پاتې شي نو د هغې د طرفه هم یو اولیا ورکړي او که ور یې نه کړو نو چې کله بالغ شي دا د ټولو تعلیمو په یو ځای ورکوي خاموشي کوي تاسو مشران دي نو د سرسایي موږ دا غریبو ته ورکړو د دې موږ اهتمام بل د اختر څه سنت او مستحب عمل دی نو د اختر په ورځ چې دا بیان شي نو د هغې فایده وي نو مخکې ځکه بیانو چې خوشبو سړی ولګوي مسواک وکړي غسل وکړي او عیدګاه کې لمونځ وکړي عیدګاه کې تاسو شته نه جومات ته راځي او سرسایه او پیاده راتلل په یو لار راتلل په بله تلل او د اخترونو په شپو عبادت کول او د
وړوکي اختر لونه مخکې مخکې کور کې څه خواږه خوړل لچ خواږه خوړل دا اعمالو